د پی ایس ایل 2026 د پاره پاکستان کرکټ بورډ خپل تیاری شروع کا یو خو پی ایس ایل 2026 کې اته ټیمان وي د شپږو په ځای پکې اته لوبډلې وي دوه بنور لوبډلې پکې هم راځي او بل د پی ایس ایل چې څومره هم زری لوبډلې دي د غي د لسو کالو کانټریکټ پوره شو د 2015 نواله 2016 کې باندې پی ایس ایل شو 2025 پورې د 10 کال پوره شو لس ایډیشن د پی ایس ایل شو د 10 کالو کانټریکټ الریډي مکمل شو اوس په دای نور د 10 کالو کانټریکټ ساين کوي د پی ایس ایل منیجمنت سره نو د پی ایس ایل پنځو لوبډلو ته نوټس جاری شو او د ملتان سلطان لوبډلې ته نوټس لانه دی جاری شوی د ملتان سلطان لوبډلې چې کم مالک ته علي ترين هغه د پاکستان کرکټ بورډ او د پی ایس ایل منیجمنت سره س لانجه روانه ده جی الانجه سره روانه سره هم په دې ویډیو کې ایکسپلین کوم خو ریسنټلی علي ترين نه د ملتان سلطان یو فین پښتنه وکا چې آیا رضوان متزان سره ساتي کنا نو علي ترين ولوي چې مال دا پته لا فعلا نشته چې ملتان سلطان ټیم به مال ملاوي کنا تر پلیرانو غم کې لکه مطلب وای مال دا پته نشته چې ټیم ما سره شتو ک نشته نو رضوان خلا پریدا لکه ټیم ما سره نو زبردان سره رضوان ساتم لکه ز شور نیم چې ټیم ما سره کنا لکه علي ترين هم لا شور نه دي چې ملتان سلطان ټیم باغله ملو شي کنا ځکه زموږ د پی ایس ایل منیجمنت چې کم دی انتهایی خراب فیصله پاست کې هم کړی دي او فیوچر کې هم هغه او ماغه مایند سیټ سره روان دي علي ترين خیر علي ترين باندې بات کی خبره کو پیره د پی ایس ایل چې کم اپډیټس دي ادر سره شریکوما پنځو لوبډلو ته نوټس جاری شوی د لاسو کالو کانټریکټ پوره شوی دی د لوس نوټس جاری شوی چې تاسو خپل کانټریکټ مو سره رینیو کړئ پنځه لوبډلې چې کوم دی هغه مشر جاوید افریدي شو سلمان اقبال شو د کویټه مشر ندیم عمر شو د اسلام آباد مشر د کراچي سلمان اقبال شو د نوټس جاری شوی چې آیا تاسو دا ټیم دوباره اخلي لاسو کالو د پاره کنه که اخلي د دې لپاره اوس نوې قیمتونه پاکستان کرکټ بورډ چې کوم دي نوې قیمتونه ولا خولې دي چې په دې قیمتونو بوس تاسو دا لوبډلې اخلي او ها په دې باندې کوس یو جاوید افریدي وای چې ز پېښور لوبډل نه خلم نو په پېښور لوبډل باندې با اکشن کیږي مطلب په دې باندې به بولی کیږي بیا به د عمل غړ بزنس میدان کې نه بوي چې لکه د ما په دې شو بل بوي زما په دې شو نو بیا په دې بولی کیږي خو په حق د جاوید افریدي راس مثال در کوم جاوید افریدي باخلي لکه نه پریږ ټیمو ځکه پیسې پکې ګټي دا نه چې پکې پیسې بایلی ګټي پکې نه باخلی ټیم خدا مې سه مثال درکو نو دغه ټولي لوبډلو مالکان چې کوم دي دای بوس دوباره د لاسو کالو کانټریکټ د پی ایس ایل منیجمنت سره ساين کړي دغه لوبډلې په نوې قیمتونو باندې اخلي او بیا نوې چې کوم براډکاسټر راځي نو کې بدای هم نوې قیمتونه اخلي لکه دا ځل اسی مثال خبره چې 13 ځل په کانټریکټ کې د پېښور زلمی لوبډله په 1 کروڑ روپۍ اشتل شوی و اسی مثال خبره لکه 1 کروڑ قیمت نه زیات ته خو اسی مثال خبره که په 1 کروڑ اشتل شوی و نو دا ځل ول نوې قیمت یو نیم کروڑ کې خلی وي 1 کروڑ 30 لک په ولا کې خو دې لکه ریټ ولا سیوا کړی دي نو جاوید افریدي خو بدغه لوبډله واخلي خو برا براډکاسټرز او ایڈورټایزرز چې کوم وی هغه شیرز کې به هم پاکستان کرکټ بورډ اضافه کوي نو لکه مخکې ک جاوید افریدي د پی ایس ایل نه 2 کروڑ روپۍ ګټلې نو دا ځل بیا 2.5 لک ګټي ځکه هر څه بری نیو شي نوې ریټس په امپلیمنٹ شي نوې ریټونه به ولګي هر څه د پاره ایڈورټایزرز د پاره د براډکاسټرز د پاره هر شهر پاره باندې نوې ریټس لګي نو ضرور خبره ده چې شی به برختی لکه حقته بنی راغلی خیر دا خو د پی ایس ایل نوې اپډیټس دوه پکې نور لوبډلې راځي علي ترين مسله چې کوم روانه ده غدار چې علي ترين مخکې د پی ایس ایل منیجمنت حواله سره خبرې اترې کړې وي چې زموږ د پی ایس ایل منیجمنت نه اهل دی نه کار دی د پی ایس ایل سره ترقی ورنکا د نورو ملکونو چې کم لیګ وی غار وستر ودا په برزي ترقی کوي او زموږ لیګ ترقی نه کوي په ما غزور سیستم باندې روان دي نو دا د چې کوم خبرې کړې وي په دې ته د پی ایس ایل منیجمنت خپشه ولوي ما معافي بغواړي او دی ولوي چې معافي خو زه نه غواړم ما خو خبرې سمې کړې دي که ما غلطي خبرې کړې وي ما به تاسو نه معافي غوښتې وه عوامو نه به مې معافي غوښتې وه ما خبرې سمې دي زه غلطي نه منم او نه مې غلطي کړې ده او نه معافي غواړم نو فلحال د ملتان سلطان خبره چې کومه ده هله کشمکش کې ده خو ډېر زر تر زره به حل شي ځکه علي ترين چې کوم دی نو هغه همسې دومره کمزوری سړی نه دی نو هغه سیاسي اپروچ هم شته دی د جهانګیر ترين زوی دی پلار یې غټ سیاسي سړی دی نو سیاسي اپروچ په هم لګ ډیر وی پیسې ور سره هم شته شوګر ملي دي غړ کاروباري خلک دي نو اپروچ شته کې د شي مسله حل کی او دا ټیم واپس اغله ملو شي خیر د پی ایس ایل یو لسم د پاره تیاریان برپور روان دي اتل لوبډلې به پکې دوه نوې لوبډلې راځي چې داغه ډیټیل لیتاو سره ما شریک کړو خیر په دې ویډیو کې دا معلومات و دي حواله سره تاسو سره د خپل قیمتي رائے موږ سره په کمنټ کې ضرور شریک کړئ